ګرانو مینوالو، پرویز خان افریدي تاسو ته مخامخ دی د اباسین ټي وي په سکرین باندې پیش کوي تاسو ته سلامونه او احترامات. ګرانو مینوالو، دا ځای زه موجود یم د پاکستان او د افغانستان په لویه لاره باندې. دلته که تاسو وګورئ نو په موسم بهار کې نه صرف په دغه لاره باندې په دې غرونو کې بلکې د تحصیل لنډي کوتل په مختلفو علاقو کې کاغا بازار څخه خیل واخلي، کاغا شینوار ایریا واخلي، کاغا د خیبر سیمه واخلي او کاغا د شلمان هغه واخلي، دغه شان ابشارونه او چشمې روانې وي او بهیږي چې د هغې سره دلته کې ځایي خلک نه علاوه د پېښور د ضلعې او د نورو ګیر چاپېره علاقو خلک هم دلته سیل دپاره راځي، پکنیک مناوي او دلته کې انجای کوي. خو دویم طرف ته که تاسو وګورئ نو دغه اوبه چې دي دا بالکل ضایع کیږي. دغه صفا او دغه خوږې اوبه چې په سپرلي په موسم کې شروع شي او بیا تر ژمي پورې جاري وي نو دا همدغسې بهیږي او ضایع شي. نو د دغه ځایي خلکو څو ځله وفاقي حکومت ته، صوبایي حکومت ته، د دې ځای چې کوم منتخب نمایندګان دي هغوی ته مخکې هم دغه درخواستونه کړي وو. اوس بیا ورته دغه عوامي زه د خپل سکرین د طرفه، د خپل ټي وي د سکرین د طرفه دا واکدارانو ته دا سوال کوم چې په دغو اوبو باندې واړه واړه ډیمونه یا داسې د سټوریج دپاره ټینکۍ جوړې شي چې د هغې سره به نه صرف په شنواریو ایریا کې او نورې چې کومې ایریې دي هلته کې د اوبو چې کوم کمی دی هغه به یو مکمل شي. د دې نه علاوه دغه د سیلاب چې کوم دغه تیزوالی دی په دې کې به کمی راشي او ورسره که څوک د زراعت شوقین وي په علاقه کې نو هغوی به دغه اوبه د زراعتو دپاره استعمالوي. نو حکومت له پکار دي چې په دغو سیمو کې چې په کوم ځای کې دغه ابشارونه بهیږي او تر ژمي پورې جاري وي نو پکار ده چې دلته واړه ډیمونه جوړ کړی شي چې دغه عوام او دغه علاقې ته یوه فایده ورسیږي. جی